اما بعد بسم الله الرحمن الرحیم باب فی الوسوسه باب د په بیان د وسوسې کې مخکې باب کې کبائر او علامات النفاق ذکرو ارتکاب د کبیری چې بنده کوي نو د هغې شروع د وسوسې نه وشي نو دلته مبدا د کبائر ذکر کوي چې هغه وسوسه ده وسوسې تعریف څه شی دی او حکم یې څه دی دویم بحث اقسام د خیالات قلبیه دریم طریقه د علاج د دفع د وسوسې وسوسه په لغت کې الصوت الخفي پټ اواز ته وایي په اصطلاح د شریعت کې الخیال القلبي الفاسد د الهام ضد دی الهام څه ته وایي الخیال الحسن القلبي ښه خیال د زړه ته راشي دې ته الهام وایي بد خیال د زړه له راشي دې ته وسوسه وایي د وسوسې حکم څه دی وسوسه دوه قسمه ده یوه اختیاري ده یو غیر اختیاري ده غیر اختیاري وسوسه کې مؤاخذه نشته چې ته نشي دفع کولی کومه چې ته دفع کولی شي په هغې کې مؤاخذه شته یو د دې په مقابله کې الهام دی د الهام حکم څه دی د انبیاء علیهم السلام و الهام د وحی یو قسم دی قطعی حجت دی لیکن د غیر نبی الهام ظنی دی غیر قطعی دی شرعي حکم پې نشي ثابتې دی تاسو پې پوه شئ تاسو شرع قاعد کې ویلي والالهام لیس بحجت الهام حجت نه دی د قلبي خیالات و اقسام پنځه قسمه خیالات قلبي بنده زړه له راځي یو ته حاجس وی یو ته خاطر وی یو ته حدیث النفس ته وی یو ته هم وی یو ته عزم وی حاجس خاطر حدیث النفس هم عزم سړي که د یوې خبرې په زړه کې راشي بار بار تاو نشي دې ته حاجس وي تاو راتاو شي په دې زړه کې دې ته خاطر وي ځان سره سوچ هم وکړي دې کار باره کې که نه یو ګناه سوچ درته راشي دې ته حدیث النفس وي وروسته لږ قصد هم وکړي خو د قصد په مقتضا عمل ونه کړي څه دې ته هم وایي او که ورپسې سپلی هم خپو کړي دا کار پسې نو بیا ورته عزم وایي الشاعر وی مراتب القصد خمس حاجس ذکرو فخاطر فحدیث النفس فاستمعا یلیه هم فعزم كلها رفعت سوى الاخیر ففیه الاخذ قد وقعا صرف عزم کې اخذ دی تاسو په دې پوه شئ مؤاخذه په عزم کې ده په دې نورو کې نشته نور باندې سړی مکلف نه دی ځکه دا زمونږ اختیار کې نه دي که ښه د وسوسې علاج به څنګه کوو د وسوسې علاج به دوو طریقو سره کوو یوه طریقه دا ده چې عدم التفات الی الوسوسه وسوسې ته به التفات نه کړي او دویم تصور د عدم مؤاخذې چې ګناه پکې راته نشته دی نو څه له پې خفه یم دوه شو درېیمه طریقه هم دا ده چې ذکر اذکار سړی کوي تعوذ وایو اعوذ بالله ذکر اذکار کوي نو وسوسه به درته نه راځي ځکه د بنده په زړه باندې د انسان شیطان خوله لګولي فاذا ذکر الله خنسه چې د خدای ذکر وکړي نو شیطان منډه کړي لرې شي چې د خدای ذکر کوي نو بد خیالات او وسوسې به نه راځي الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
إن الله تجاوز عن أمتي ما وسوست به صدورها ما لم تعمل به أو تتكلم. حضرت ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي الله تعالی تجاوز کړي زما د امت نه هغه څه چې وسوسه کوي په هغې باندې سینې د دوی صدور به بیا په معنا د انفس سره شي ما لم تعمل به تر څو چې عمل نه یې کړی که د افعالو د قبیلې نه او تتکلم یا تکلم نه یې کړی که د اقوالو د قبیلې نه که د اقوالو د قبیلې نه تکلم پې وکړي ګناهګارېږي او که د افعالو د قبیلې نه عمل پې وکړي نو ګناهګارېږي نه عمل کړی دی نه تکلم کړی دی نو هسې په وسوسه نه ګناهګارېږي الله وعنه رضي الله عنه قال جاء ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به قال أو قد وجدتموه قالوا نعم قال ذلك صريح الإيمان. ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی جاء ناس یو جماعت راغے من اصحاب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د صحابه الى النبي صلی الله علیه وسلم نبی کریم صلی الله علیه وسلم تراغلل دا صحابه صفو نبی علیہ السلام تراغلل پس سألوه د نبی علیہ السلام نے تپوسو کو انا نجد پی انفسنا مونږ محسوسو پی انفسنا په زړونو کې ما هغه څه یتعظم احدنا چې ډېر لوی ګڼي یو زمونږ یتکلم بي چې سړی پې خبرې وکړي په هغې باندې تکلم مونږ ته ډېره لویه ګناه ښکارېږي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته او قد وجدتموه آیا تاسو دا محسوسوئ دا تعظم قالو دی ورته نعم او قال ذاک صریح الایمان ذاک دا کی اشاره تعظم ته دی یا تعظمو کې چې کم دی دا تعظم چې تاسو بده ګڼئ ډېره لویه بده ګڼئ دا صریح ایمان دی صریح ایمان ځکه دی چې ته پې خفه یې که نه غلطه خبره د ذهن ته غلطه درته ښکارېږي که نه دا خو ایمان تا ته پکې څه ګناه نشته دا د ایمان نښه ده چې بده در باندې لګېږي الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي الشيطان أحدكم فيقول من خلق كذا من خلق كذا حتى يقول من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي. ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائے چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یأتی الشیطان احدکم شیطان راځي یو ستاسو ته فیقول وی به من خلق کذا دا چا پیدا کړی لکه مثلا اسمان چا پیدا کړی من خلقه کذا زړه کې به درته وایي دا ځمکه ښه چا پیدا کړې روان به دي کي روان به دي کي حتی یقوله تر دې چې ووایي من خلق ربک ستا رب چا پیدا کړې فاذا بلغهو چې کله مؤمن دغه ځای ته ورسېده فلیستعذ بالله پناه دې ونیسي په الله اعوذ بالله دې ووایي ولینتهي او د دې خبرونه دې منه شي دا سوچ دې پرېږدي ځکه دا زیاده وخت پکې ضایع کېږي خفه کېږي دي نه ځکه دې کې څه ګناه نشته الله وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا فليقل آمنت بالله ورسله. همیشه خلق دی یتساءلون یو بل نه به تپوسونه کوي حتی یقال تر دې چې وبه ویل شي هذا خلق الله دا خبره به ویل شي خلق الله والخلقه الله تعالی مخلوق پیدا کړي په من خلق الله فمن وجد من ذلك شيئا چې څوک محسوس کړي د دې نه څه شی په زړه کې فلیقل ودې وایي آمنت بالله ورسوله دا آمنت بالله دې به طور تسلي ووایي یا دې د ده پې د وسوسې دپاره وایي یا دې په طور تازګي د ایمان ووایي ښه شیطان به خفه شي چې ته آمنت بالله ویل نو وسوسه به نه در اچوي الله وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن وقرينه من الملائكة قالوا وإياك يا رسول الله قال وإياي ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي ما منکم من احد تاسو کې هیڅوک نشته الا وقد وکل به قرینه مگر مسلط شوی توکیل په معنا د تسلیط سره مگر مسلط شوی دی په ده باندې قرینه ملګری د ده من الجن د جن د شیطانانو نه چې کوم ملګری د ده دی وقرینه ملګری د ده من الملائکة د ملایکو
یو قرین د ملائکو نه دی او یو قرین چې کوم دی د جن نه دی. د جن د قرین مرکز قوتی بهیمه دی او د ملکی قرین مرکز چې کوم دی قوتی ملکی دی په انسان کې. دا دوه څیزونه دي کنه. د قوتی ملکی مرکز چې کوم دی روح دی او د قوتی بهیمی مرکز چې کوم دی جسد دی بدن. دواړو کشمکش دی. قالو د صحابو فرمل و ایاک یا رسول الله او پتام دا دوه مقرر دی د خدای پیغمبره. قال و ایایا او په ما مقرر دی ولکن الله اعاننی علی لیکن الله تعالی زما مدد کړی دی علی پاغي باندې. فاسلم فلا یامرنی زما شیطان ما ته امر نه کوي الا بخیرن مگر په خو خبرو سره. فاسلم ده که په اسلمو ده دې کې دوه قول دي. یو د علامه خطابی قول دی او راجح هم دی چې داسې دی چې فاسلمو په ضمیر د میم سره مضارع متکلم د سلامتیانا د باب سمعنا سلمه یسلمو اسلمو زه د د شر نه بچ یم. اسلمو څه معنی؟ زه د د شر نه بچ یم. دویم قول دا اول قول د علامه خطابی دی. دویم قول د قاضی عیاض مالکی دی رحمه الله. هغوی په اسلمو نه دی فاسلمه دی ماضی صیغه ده. فاسلمه دا منقاد دی ما ته تابعدار دی. اسلمه دا معنی نه چې شیطان زما اسلام راوړی دی. فاسلمه معنی ما ته منقاد دی غاړې راته ایښې ده. الله وعن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يجري من الانسان مجرى الدم. یقینا شیطان یجری روان دی من الانسان من په معنا د فی سره فی الانسان په انسان کې مجرى الدم. مجرا یا مصدر میمی دی کاب به پکې پټ شي کجری الدم په شان د روندش د وینې یو کجری الدم. نو د شیطان جریان زمونږ په بدن کې دا مشابه شو د وینې د جریان سره. وجه د شبه څه شی ده؟ عدم الاحساس. مونږ کې وینه روانه ده اوده یو خو پوهېږو پرې نه مونځ کوو ذکر کوو ډوډۍ خورو په وینه پوهېږو نه وینه مزل کوي که نه کوي. چا شی مشین کی دی بلډ پریشر والا نو بیا پته ولګي چې دا وینه زموږ څومره حرکت کوي. همدارنګه شیطان مونږ کې حرکت کوي دننه مونږ نه پوهېږو. وجه د شبه عدم الاحساس دی. یاداره چې اسم مکان صیغه ده. ان الشیطان یجری شیطان روان دی من پیل انسان په انسان کې مجرى الدم په ځای د جریان د وینې کې. وینه چې په کوم ځای کې روانه دقه ځای ته شیطان رسایم کی. وینه خو زموږ د بدن ټولو اجزاو ته رسي نو شیطان ته هم دا طاقت خدای ورکړی. کې پوه شئ که نه شئ پوهېږي. الله وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من بني ادم مولود الا يمسه الشيطان حين يولد فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای هیڅ یو بنی آدم کې هیڅ یو مولود نشته نوی بچی. مولودون دا پایل د ضرب د من بنی آدمه د ثبته د پاره دی. ما ثبته من بنی آدمه مولودون الا یمسه الشیطان مگر شیطان اسکوندی حین یولدو چې کله پیدا شي فیستحل آواز کوي صارخا آواز اوچتی رافعا صوته بالبکا چغې وهي کنه چې ماشوم پیدا شي شیطان وسکوندي. غیر مریم وابنها د بیبي مریم او د هغې د بچي نه علاوه هغه ځکه چې هغې دا ویلو که چې اني اعیذها وذریتها من الشیطان الرجیم. تاسو باندې به اعتراض وارد شي چې بیا خو د بیبي مریم او د هغه د زوی فضیلت د نبي علیه السلام نه هم زیات شي ځکه نبي علیه السلام ته خو دا خصوصیت نه دی حاصل. جواب دا دی چې د نبي علیه السلام شیطان خو تابع و که نو هغه څنډل نه کول. خبره خلاصه شوه. یو دویم جواب دا دی چې د نبي علیه السلام د دې عموم نه مستثنا دی په استثناء عقلي سره. دریم جواب دا دی چې دا فضیلت جزئی ورته حاصل شي. څه عیسی علیه السلام ته فضیلت جزئی او نبی علیه السلام ته فضیلت کلی حاصل دی. فضیلت کلی پې پوه شئ. الله
وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سياح المولود حين يقع نزغة من الشيطان. چغه د بچی چې کله واقع شي نزغة من الشیطان دا سکونډل دي د شیطان. الله. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن إبليس يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه يفتنون الناس فأدناه منه منزلة أعظمهم فتنة يجيء رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ابلیس خپل تخ په اوبو باندې ږدي، عرشه سریره علی الماء په اوبو. یا دا په حقیقت حمل دی او یا په مجاز په کمال تسلط باندې، یعنی په بر او بحر دواړو کې تسلط دی. صحیح دا چې په حقیقت حمل دی. ثم یبعث سرایا، بیا لښکرونه لیږي یفتنون الناس چې خلک ګمراه کړي. فادناه منهم منزلة، ډېر قریب د ته په رتبه کې، اعظمهم فتنه، لوی دی په دوی کې د فتنې د لحاظ نه، چې څوک ډېرې فتنې واقع کړي نو هغه د ته ډېر نږدې ډېر کار وکړي. یجیء احدهم، یو راشي فیقول فعلت کذا، دا کار مې وکړ، فیقول ما صنعت، هیڅ تم نه دي کړي، دا څه خبره. قال ثم یجیء احدهم، بیا یو راشي فیقول ما ترکته، ما پرې نه خو د حتی فرقت بینه و بینه، جدایي مې د ده او د ښځې په منځ کې راوسته. قال فیدنیه منه، ځان ته یې رانږدې کړه، ویقول ورته نعم انت، ډېر ښه بچی مې ته یې، ډېر غټ کار دی وکړه. قال العمش اراه، زما خیال دار. قال چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل او مطلب دا په یلتزمه، ځان له رانږدې کړي، کنه دې سینې له رانږدې کړي چې تا ډېره غټه توره وکړه. رواه مسلم. پې پوه شئ. الله. وعنه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس من أن يعبده المصلون في جزيرة العرب ولكن في التحريش بينهم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې شیطان ناامید دی د دې خبرې نه چې عبادت وکړي د موحدین په جزیرة العرب کې. جزیرة العرب کې موحدین د شیطان عبادت نه کوي، شرک نه کوي، شرک نه خو ناامیده دی. ولکن په تحریش بینهم، لیکن په تحریش کې د دوی په منځ کې به زور لګوي. تحریش څه ته وایي؟ تحریش تیزول، یو په بل باندې ور تیزوي او جنګ جګړې جوړوي. جنګ جګړو کې تکړه دی. دیجی پر اے هو په تحریش، دا په تحریش خبر د مبتدای موضوع دی. الله. عن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال إني أحدث نفسي بشيء لأن أكون حممة أحب إلي من أن أتكلم به. قال الحمد لله الذي رد أمره إلى الوسوسة. عبد الله ابن عباس رضی الله عنه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته یو سړی راغی، ورته وایي انی احدث نفسي، زه ځان سره خبرې کوم بشی په یو خبره، ځان اكون حممتن، چې زه سکاره شمه، احب الیه من ان تکلم به، چې زه په هغې خبرې وکړم د هغې نه تسکاره کېدل ښه دي. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل الحمدلله الذي، ثنا او صفت هغه ذات ته دی، رد امره الی الوسوسه، چې واپس یې که خبره ده د وسوسې ته سړی بوته، نور څه نشي کولی، وسوسې ته رچوي. یعنی دا ډېر ضعف حالت د شیطان دی. الله. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن للشيطان لمة بابن آدم وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله، ومن وجد الأخرى فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ان للشیطان لمه، یقینا د شیطان د پاره تصرف او القاء د خیال ده، لمه به ابن آدم، وللملک لمه، او د ملک د پاره هم لمه ده. د لمه الشیطان ته وسوسه وایي او لمه الملک ته الهام وایي. په پوه شئ، کله ښې خبرې سړي ته زړه راځي دا لمه الملک، کله بدې خبرې د ذهن له راځي، بدې وسوسې د ګناه، دا لمه الشیطان. فاما لمة الشیطان، چې وسوسه د شیطان د پیادم بالشر، ویرول دي، د ویرولو وسوسه ده په شر، او تکذیب بالحق دی. واما لمة الملک فایعادم بالخیر، وعده ورکول دي په خیر، وتصدیق بالحق. فمن وجد ذلك، چې دا محسوسه کړه په د خیر تصرف او القاء،
فلیعلم انه من الله، په دې دې پوه شي چې دا د الله د طرفه ده. فلیحمد الله، د خدای حمد بیان کړي. ومن وجد الاخرى، چا چې دا بله لما محسوسه کړه، فلیتعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ثم قرأ الشیطان یعدکم الفقر، ویری تاسو د فقر نه، ویامرکم بالفحشاء، امر کوي تاسو ته په بې حیایۍ سره. الله. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله، هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله، فاذا قالوا ذلك فقولوا. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي همیشه دا خلک یو د بل نه تپوسونه کوي تر دې پورې چې وایي هذا، دا خبره، خلق الله والخلق، مخلوق خدای پیدا کړي، فمن خلق الله، خدای چا پیدا کړي، فاذا قالوا ذلك، چې کله دا خبره وکي، فقولوا تاسې وایي الله احد، الله ایکی یو دی، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. الله وحدن کې نه پیدا شریک شو، الله الصمد کې نه پیدا حاجت شو، لم یلد کې نه پیدا والدیت شو، لم یولد کې نه پیدا مولودیت شو، ولم یکن له کفوا احد کې نه پیدا مساوي شو. تاسې په دې پوه شئ. ثم لیتفل، لیتفل د نصره او ضربه دواړو نه راځي، تفله یتفلو او تفله یتفلو. بیا دې لاړې توکي ان یساري ګس طرف ته سلاسن درې که لاړې دا نه چې ځان ککړ کې تف تف دې اسې وکړي ګس طرف ته. ولیستعذ بالله، پناه دې ونیسي په الله سره د شیطان رټل شوي نه. الله. عن انس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خلق كل شيء، فمن خلق الله عز وجل. رواه البخاري. ولمسلم قال: قال الله عز وجل: إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله عز وجل. همیشه دا خلق دي چې یو بل نه به تپوسونه کوي تر دې چې وبوي هذا، دا خبره، الله خلق کل شی، الله هر شی پیدا کړي، فمن خلق الله، خدای چا پیدا کړي عز وجل. نو دا قمقل ذکر دي چې د قدیم قیاس په حادث کوي. او مسلم شریف الفاظ داسې دي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله وایي ان امتک لا یزالون یقولون، امت ستا همیشه به دا خبرې کوي ما کذا ما کذا حتی یقولوا هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله. الله. وعن عثمان بن ابي العاص رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ان الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وبين قراءتي يلبسها علي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك شيطان يقال له خنزب، فاذا احسسته فتعوذ بالله منه وادخل على يسارك ثلاثا، ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. عثمان ابن ابي العاص وی چې ما نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته فرمایله د خدای پیغمبره شیطان قد حال بیني و بین صلاتي، زما او د مانځه په منځ کې حایل دی، و بین قیرتي، قیرت په منځ کې، یلبس علی، ګډوډۍ په ما. فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل ذاک شیطان، دا شیطان دی، یقال له خنزب، ورته وایي خنزب یا خنزب یا خنزب، درې واړه لغتونه پکې راغلي. فاذا احسسته، چې کله ته دا محسوسه کړه، فتعوذ بالله منه، د خدای باندې پناه ونیسه د ده نه، او لاړې توکه ګس طرف ته درې کرته، ففعلت ذلک، دا کار مې وکړه، فاصحبه الله واني، دا وسوسه د خدای زمانه لرې کړه. پوه شئ. مانځه کې چې کوم شیطان دی ته خنزب وایي، او حدیث کې دي چې او داسه شیطان ته ولهان وایي، دا مقرر دي. حدیث کې دي چې تاسو چپونه نږدې کوئ، شیطان وایي داسې راځي لکه د ګډوري بچی چپونو په منځ کې، او خلکو له وسوسې ورچوي، ډېرې وسوسې مانځه کې. الله. وعن القاسم بن محمد أن رجلا سأله فقال: إني آهم في صلاتي فيكثر ذلك علي، فقال له: انزل في صلاتك فإنه لن يذهب ذلك عنك. قاسم ابن محمد ابن ابي بکر صدیق نه یو سړي تپوس وکړو، فقال إني آهم في صلاتي، ما ته وهم راځي، وسوسې راځي په مانځه کې، او دا په ما ډېرې شي. فقال له قاسم ابن محمد ورته امضي في صلاتك، روان اوسه په مانځه کې، وسوسو ته مه ګوره، فإنه لن يذهب ذلك عنك، دا تا نه هیڅ شی هم نشي وړی حتی تنصرف، تر دې چې ته راواپس، وانت تقول چې مانځه نه فارغه شې، ته وایې ما اتممت صلاتي، مونځ مې نه دی پوره کړی، بلکل مې نه دی پوره کړی. پرې پوه شوئ، ما اتممت صلاتي باندې شیطان ته وایي ما نه دی پوره کړی، زما همداسې خدای مني، ستا پکې څه کار دی؟ نو بس بیا به کار وشي چې ته ورته او داسې چل چې نو شیطان دې نور هم تنګوي که نه چې دا خفه شه،
په پوه شئ درود شریف وایئ اللهم صل علی محمد